نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق الله العظيم سورة الجن نہشتم پارا شلم نمبر آیت تھی مخی رکو کی تردید دا شرک بیان شو اس پدے رکو کی ہم تردید دا شرک بیانی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی دی خلق تا خپل عقیدہ دا توحید اخبلا ذمہ داری بیان نبی علیہ السلام کو فرمایل چې زد یو اللہ بندگی کوم حصوک اللہ سر شریک نگردو یو ذمہ داری میں دادا ویم ذمہ داری میں دادا چې زستاسو د پارا د گمراہی یا د ہدایت اختیار من نیم د اختیار د اللہ سر دی دریم ذمہ داری نبی علیہ السلام خپل عجز بیان اللہ رب العالمین مال تکلیف راکی اللہ رب العالمین دا تکلیف ناما حصوک نشی بچ کولی او دا اللہ نا علاوہ حصوک ما تپنا نشی را کولی یعنی دا ہر چیز مالک یو اللہ پاک دی نزد دا اللہ پاک بندگی کوم چاگا اختیار مندی مالک دی او حقنا حصوک بچکی دی نشی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منکرین و دا مخالفین و نتیجہ بیان کا چاہ دا اللہ او دا رسول مخالفت اکو اللہ پاک باغت دا جہنم دائمی جند ورکی جہنم تب اللہ پاک ہمیشہ دا پارا داخل کی دا کافران دا ایمان نروڑا وجہ بیان ایمان ذکر نروڑی چی دیل عذاب ندیل دل کل چی دی ایمان عذاب ہوئی نی دی بیا پیشی بیا با ایمان روڑی بیا با فیدان نور کی بل دا کافران دا تکبر دی لیکن کل چید اللہ پاک دا طرف عذاب راشی دوی بیا پیشی چه زور ورسوک دی او کمزور سوک دی کافران با مومنان او نبی علیہ السلام تا کمزوری وی اوزان تا بے زور وروی اللہ فرمی دی اللہ صلی دری دی عذاب دی اولی دی و پیشی چه دی کمزوری دی او مومنان دا زور ور دی زکا مومنان تا اللہ پاک نجات ورکی او کافران حلاکی ہم آغشان اشلا دا بدر پا غزا کی لگ مومنانو او دیر کافران آچاچ دیر تکبر کو آغا کمزوری شو او چکم عاجز خلقو نیکان صالحان مومنانو آغا لگو تا اللہ رب العالمین غلبہ ورکا معلوم داشوا چه متکبر خلق پا دنیا کے کہر سمرات تکبر کی لیکن چی ایمان چانی روڑے دے چرتا ہم مضبوط کی دیدش اصل شی ایمان او دا دنیا تاریخ دے چی چا ایمان روڑے دے اللہ پاک آغا غلب ورکڑ اللہ رب العالمین آغا کمزوری بزور غر غالب کرے نندا زمانگا استاسو دا دی وطن دا ہندوستان سر یو گڑی کروانا اگر زمانگا استاسو دا وطن ندیر پوجیان لري اگر دمرا خلق دی چه خالی اگر نظامی خلق زمانگا استاسو دا وطن دا خلق دی لیکن چه ایمان پکی نشتا کمزوری او زمانگا استاسو الحمدللہ اکثریت دا مسلمانانو اللہ پاک دی تغلبہ ورکی آئیریگی مسلمان خوئی کمر شمزا خیرت خوبا میں خشی او کافر خوی کمر شم بیا می سوزم بیا هیڅ بار خو سوزول کی دا
داغي ډیر یری دا د الله پاک نظام دی چې چاته ایمان ورکړی دی هغه ته یاره ورکړی دا دشمن ته یری او داغه هغه نزدې علامه شل کال افغانستان کې ګیره او پګړې والا ساده خلکو انګريزان مات کړ کمزوري خلکو غریبانو ایمان مضبوط او مضبوط خلک مات کړ چې هغه سره ایمان نو کدا کافران وی چې موږ مضبوط یو دې توبه ولګي چې کله میدان ولګي او چې میدان د بدر ولګي دو هغه چې چاته کمزوري وي غالب شول او چې ځان ته مضبوط وي الله رب العالمین دی مغلوب کړ او یا سرداران ته بردار او یا ته قیدیان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ځان نه نفي د علم غیب زمن او استاد ایمان دی د غیب علم د الله نه علاوه هیڅ چاته دا د الله صفت سبب سکیږي ابتدا نسشوي دي باران وکله کیږي قیامت وکله راځي دی مخلوق سره کم کار کیږي دا ټول الله تعالی د ذری علم یو الله هیڅ چاته نور دا علم نشته پیغمبرانو ته الله پاک ورکی علم واغه د دوی د بار معجزه وی هغه علم غیب نه وي لکه پیغمبر ته ډیر سيزونه الله خبر کړي خلک دې نه خبر نو پیغمبر ته معلومي بل چاته معلوم ني خدا دې پیغمبر ته الله ورکړي او الله ورکړي دا علم غیب نشو علم غیب وی ذاتی د جان حاصل شوی ني د پیغمبر ذاتی نه دي نو علم به څنګه ذاتی شي ذات الله پیدا کړی دی علم هم الله ورکړي د پیغمبر ذات دا الله پیدایش او د پیغمبر علم دا الله عطوات باج خلک زموږ استاد په دې وطن کې پیځه نه بچل کی خدای بشي او پتا بشي ویزوان را مدد شي دا چې وته الله ته دا طاقت الله تعالی ورکړي نه چې طاقت چي مختلف قسم خلق لګیا سوک سو خو دنیا د هر قسم خلق نشتا خو زمون ایمان دادي چې د غیب علم د الله نه علاوه هیڅ چاته نشته کم سړی د غیب علم الله نه علاوه کده پیر د پاره ثابت کو کده پیغمبر د پاره ثابت کو تر دې کده یوي فرشتي د پاره ثابت کده سړی مسلمان نه دی دا د الله صفات چې کوم صفات د خالق دی او مخلوق له نور کې او چې کوم صفات د مخلوق دی او خالق له نور کې د خالق دغه د شان مناسب صفات او د مخلوق د شان مناسب صفات او دا زموږ استاد ایمان سبب سکیږي الله تعالی بنده ته پته لري باز کرت سړی ډېر مشورې ځان سره وکړي سوچونو کې سبب دا چل کو دې سمونه کې د خوبې چې دا سمونه کې یا مثال یاره معلومی کی دا داسی وشي یہ سب کله کله دا ټي وي داس برګان یاره اوریز راغله که خیر باران کې کو نشي دیم صرف علامي ګوري اسباب ګوري نور د دې کې دل نه کې دل د الله سره معلوم او بیا الله پاک د پیغمبرانو حفاظت ذکر کوي چې دې پیغمبرانو ته کوم دین ورکو نو د دې سره فرشتي د حفاظت لپاره کو او دا پیغمبران خپل ذمہ داری سر ترسي هیڅ قسم کمی کو تاهي پیغمبر په خپل تبلیغ او دین کې نه کوي حفاظت کوي د دې پوری الله جل شانه فرشتي مقرر کړي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما ادعو ربی یقینا ز عبادتکم دخل رب ولا اشرک به احد او نشرکم بالله پاک باندې حصو قل تو فرمائے انی لا املک لكم ضرا ولا نفعا زمالک نیم استاسو د پارا ضرر د ضرر لری کولو د گمراهی لری کولو ولا رشد او نه د هدایت در کولو د اختیار د الله سره هدایت در کې کنه در الله خو خبر قل تو فرمای انی لن یجیرنی من الله احد یقینا زجیم اسوک ما تبنا نشرا کولید الله پاک د عذابنا الله په ما تکلیف راولي پیغمبر فرمای نو تاسو سوک نشته چې مال پنا راځي ولن اجد من دونه ملتحدا او زبون مم سوا د الله پاک زید پنا الا بلاغا من الله ورسالاته
زمالک نیم مگر مالک یم در رسولو د الله پاک او د خپل پیغاماتو د احکاماتو الله پاک چې راته کوم پیغام راکړي بس هغه ما کار دی نور کار زما نشته ما سنور اختیارات نشته الله چې سره کړی د بیانو ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانی کدا الله د پیغمبر داغو فإن له نار جهنم خالدین فيها ابدا پس یقینا ببد د پار اور د جهنم همیشه د پار دی په اور کې حتا تر دې پوری ادار او ما يوعدون کله چې دی ویني عذاب چې دوی سره وعده کول شي فسيعلمون من اضعف ناصرا فزرد چې دی به پیشي چې څوک ډېر کمزوري دي د ملګرو په لحاظ سره د ملګرتیا په لحاظ سره واقل عدد او کم دي په اعتبار د شمیر سره کافرانو مسلمانانو ته کم وي او کمزوري دي الله فرمایي چې کله دی عذاب دوی بیا به پیشي چې مضبوط وي او کمزوري قل تو فرمای ان ادري قريب ما توعدون ما تفتن لگی آیا نزدی بیغ عذاب چې تا سره وعده کول شي ام يجعل له رب امدا یا وګرځي دی عذاب د پاره زما رب یو نیټه لري الله ته معلوم دی عذاب پتا سو کله راځي ما ته پتا نشته عالم الغیب الله عالم دی په غیب فلا يظهر على غیبی احد پس نه خبر الله پاک په خپل غیب باندې هیڅ الا من ارتضى من رسول مگر الله پاک مگر الله جل شانه چې ارادو کی رضا شي د پیغمبر د پاره په معجزي ورکول باندې فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا بس یقینا الله پاک روانوي د حفاظت د پاره وړاندې او رستو څوکیدار فرشتي ليعلم د پاره دي چې الله پاک خلق تخکار کی ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې یقینا دي پیغمبران او رسول پیغامات د خپل رب واحاط بما لديهم او الله پاک احاطه کړی دا هغه څه چې د دوی سره دي واحصا كل شيء عددا او الله پاک شمیرل دي هر یو څه په پوره شمیرلو سره اخر الحمد لله رب العالمين.